من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتن کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتن کو چې کوم تقریبا 14 تاریخ او په هغه باندې د ملکن یونیورسيټي متعلق یو سیز داسې راغی چې دا ټول صحافیان دا ټول علاقه سوشل میډیا اکټیویسټ دا ټول چې کوم دنو سم وره پولو او اصل کې دا واقعیا چې کوم دنو دا پغم په سلورم پروري باندې چې کوم دنو شوی دا او په هغه کې ایفایر هم په هغه وخت باندې درک شو خو بنیادی طور دا واقعیا چې کوم دنو دا ملکن یونیورسيټي په هغه ورځ باندې چې کوم دنو پټه کړې وه او دغه شانت ملکن یونیورسيټي چې کوم دنو مخکې چې څومره واقعیګانې د ملکن یونیورسيټي په حواله باندې شوي دي نو هغې کوشش کړی دی چې کوم دی چې دا پټې وساتي حالان کې په نن سباني دور کې داسې قسم څیزونه چې کوم دی نو هغه پټ نه ساتلی کېږي په دغه وجه باندې زما په خپله باندې په دې ذهن کې یو خیال راغی چې د ملکن یونیورسيټي په حواله باندې څومره دا واقعیګانې راغلي دي نو بنیادی طور چې بیا څومره د بدنامۍ باعث جوړیږي او خلک پسې بیا په مختلف انداز باندې خبرې کوي نو په دې کې زه بنیادي طور چې کوم د ملکن یونیورسيټي ګناهګاره ګڼم ځکه چې که په وخت باندې دی لکه چې دا واقعه شو په دغه ورځې باندې چې دی پرون لکه دغه کوي دا وضاحت او صفایي به پیش کوي نو چې کوم واقعه شو په دغه ورځې باندې چې کوم دی لکه دی وضاحت پیش کړی چې داسې واقعه ملکن یونیورسيټي کې راغلې ده او په هغه بنیاد باندې چې کوم دی موږ دا کاروایانې کړي دي او مزید کاروایانې چې کوم دی روانې دي نو خلکو ته به چې کوم دی هغومره دغه نه میلاوېدو چې کوم دوی چې کوم دی نو دا اوس چې خلکو ته موقع میلاو شوې ده هر سړی چې کوم دی د شپې په بلستن کې ناست او مطلب دا چې څوک سوی نو هغه به وایي زما سره په دې وخت کې د ډان د کوز او بره نماینده حلیم صاحب ناست دی نو حلیم صاحبو تاسو دې واقعیت ته په کوم نظر ګوره دا ما چې کومه خبره وکړه چې ملکن یونیورسيټي په خپله باندې خپلې خپې وهي او د واقعې په وخت باندې چې کوم دی نو وضاحت نه کوي او بیا هر سړی چې کوم دی نو لګیا یو خپل کمنټس او دغه پې ورکوي څه وایي اسرار صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه او لکه اوس که موږ خبرې کوو نو دا مسله د پرون د سهار نه دا دومره ډسکس شوی دا اوس هم ډسکس کیږي او تاسو پر خپلو ابتدایي خبرو کې چې څنګه وضاحت وکړو چې د یونیورسيټي تاسو ورته ګناهګاره ویله خو زه ورته ګناهګاره به نه یم ذمه داره ده چې دا د هغوی ذمه داري جوړېدله چې په وخت باندې خپل موقف په ټیم باندې په یو ډېر ښه طریقه باندې خپل سټوډنټانو ته خپل فیکلټي ممبرز چې دي او لوکل چې کوم میډیا ده دا په ټیم پیش کړی وی نو دومره لوی غوبل به ترې نه جوړېدو څنګه چې ته اوس جوړ شوی دی چې مین سټریم میډیا چې څومره زمونږ نیشنل چینلې دي او یا نیشنل او انټرنیشنل لیول ته به اوس دا رسي زه یو خبره صرف دا کوم چې هراسمنټ لکه د هغې مختلف قسمونه دي ماهرین په هغې پوهېږي جسمانی هراسمنټ دی منټل هراسمنټ دی فزیکل هراسمنټ دی سیکشوال هراسمنټ دی او دا یوازې د پاکستان مسله نه ده دا یوازې د یو ملک مسله نه ده دا یو ګلوبل ایشو ده دا په امریکا کې هم ده د امریکې په ادارو کې کوم چې ورک پلیسز دي د کار ځایونه دي د جاب کم پلیسز دي نو هلته کې خصوصا دا دوه جنډ سیکس چې دي یو فیمیل او یو ټرانسجنډرز دا چې په ټوله دنیا کې په کم ځای کې نو دا هغه ځای کې نه کمپلینټس راځي خو څنګه چې حکومت پاکستان د دې دپاره یو باقاعده ایکټ دی انټي هراسمنټ ایکټ دی او ډېر سخت د هغې شرایط دي دغه شان د ملکن یونیورسيټي هم یو انټي هراسمنټ یو کمیټي ده او د هغې کار کوي په ټولو ادارو کې دا د انټي هراسمنټ ایکټ لاګوم دی او د هغې لاندې کمیټیان هم جوړې شوي او کار هم کوي او په کار دا چې داسې ادارې چې هغوی کې لکه دا کیسونه کېږي نو چې هغوی بر وخت اقدامات کوي او ډېر ټوس او داسې اقدامات کوي چې هغه لکه قابل مثال نو دا دغه به ډېر کم راځي اوس دا کیس د ملکن یونیورسيټي دا چې راغلی دی نو ګوره په 4 فروری باندې دا کیس راغلی دی په 16 فروری باندې دا وایرل شو یعنی 12 ورځې په دې منځ کې تېرې شوې وي او د دې ګنو نور لپاسه بیا پټو نور هغې پټو نو دا اوس یونیورسيټي باندې چې څومره خبرې کېږي نو د هغوی د دوی خپله غلطي ده
چې که په ټیم باندې دا مسله ټیکل کړی وي نو زما خیال دی چې دغه دې نه به دومره دغه زیات نشو جوړېدی. او دا یو پیره نشوه که نه دی نه مخکې مطلب دا چې هغه بل کیس و هغه چاینیز والا بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه پروفیسر والا جګړه وه د هغې نه پس پکې بیا هغه بل کیس راغی او بیا دا راغی نو لکه پرون چې بیا دوی وضاحتونه پیش کول او اوس د هغې په هغه وضاحتونو باندې بیا مزید دغه کوي نو که پر بر وخت چې کوم دی نو لکه دا ټایپسیز شوی وی نو هغه به شوی قدرمنو کتونکو بس موږ دا شارټ دغه ویډیو هم د دغې لپاره کوله چې ملکن یونیورسټي چې کومه دا خپل باقاعده پی آر او لري او که پی آر او نه وي نو بیا مطلب دا دی چې په نور چې کوم ویان دي هغه لري نو په کار ده چې داسې قسم واقعات راځي او په هغه وخت باندې هغې مطلب دا دی چې لکه میډیا انفارم کوي هغه څیزونه هسې هم پټ نه پاتې کېږي او شل ورځې پس بیا د وضاحت کوي نو په دغه وخت باندې په کار دا و چې دا قام ته ښکاره کړی وی چې دغه شانتې واقعه زموږ په یونیورسټۍ کې راغلی ده او په دغې کې دا پوزیشن دی بیا وله موږ دا کمیټي جوړه کړې ده او دا چې کوم دی نو هراسمنټ کمیټي په حواله باندې خو هم خیر دغه اوچتېږي خلک وایي چې د ملکن یونیورسټۍ مرده ګوړه ده کم کردار د هراسمنټ کمیټۍ نو هغه شانتې ژوندی نه ده بلکې همیشه دپاره دی چې کوم دی خپل پروفیسران چې کوم دی نو هغې ایون اصرار دا چې د یونیورسټۍ کم زاړه شاګردان دي چې اوس په یورپ کې دي او څه په یو ځای کې بل ځای کې دي نو هغوی بېګا ماته میسیجونه کړي دي او هغه زما سره پراته هم دي هغوی دا وایي چې یاره دا کوم انټي هراسمنټ کمیټي دا یو صرف کاغذي کاروایي ده د ملکن یونیورسټۍ او لکه داسې اقدامات نه کوي ګوره په کار دا وه چې ځای په ځای په یونیورسټۍ کې د انټي هراسمنټ د هغې فلیکسونه لګېدلی وی ډپارټمنټس مخې ته لګېدلی وی بیا په دې یونیورسټۍ کې د دنیا بجټ د دوی سره سیمینارې کوي ورکشاپې کوي نو په دې هراسمنټ باندې اومو د سټوډنټانو له خاص کر چې کوم فیمیل سټوډنټس دي نو دوی له ورکشاپ په میاشتو کې یا په کال کې یو دوه ورکشاپې په کاري چې هغه اویر شي دغه دلته چې څومره ګوره د ایم سټوډنټانو نه چې موږ تپوس وکړو نو هغوی ته هم د انټي هراسمنټ هیڅ پته نه لګي لکه لا شته قانون شته دی خو هغه قانون کې سټوډنټانو ته څه پروټیکشن دی د هغې نه سټوډنټان نه دي خبر نو په کار دام د یونیورسټۍ ریسپانسیبیلیټي جوړیږي چې هغه د خپل سټوډنټان په دې باندې اویر کړي او د بیا لپاره چې کله هم داسې څه کیس راځي نو چې هغه بر وخت یونیورسټي بجای د دې چې ډي سي په هغې کې اکشن اخلي بجای د دې چې وزیر اعلی په هغې کې کمیټي جوړوي او بیا ته صفایانې پیش کوي او مطلب دا د هغې نه ښه خبره دا ده چې یونیورسټي په خپله باندې داسې اکشن وکړي یو دوه مثالونه داسې قایم کړي چې په ټوله پاکستان کې دا خوري چې یاره ملاکن یونیورسټۍ چې ده نو هغه د هراسمنټ په حواله باندې د هغې بالکل زیرو ټالرنس دی او خبرې خو خلک کوي که نه خبرې خو کله کوي ته به د چا خوله بندې